الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ته ټولو مسلمانانو خدمت کې دا درخواست دی چې د هفتې اتوار پر ورځ باندې انشاءالله په 2-3 نومبر باندې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت اجتماع ده په شاه منصور کې. نو زیات نه زیات مسلمانان په دې اجتماع کې شرکت وکړي. د دې اجتماع دا فایده ده چې د ټول پاکستان نه به غټ علماء کرام راځي او د ختم نبوت په موضوع باندې بیانونه کوي، او چې کوم د قادیانانو عقیده ده هغه به هم بیانېږي، او د نبی علیه السلام مبارک د ختم نبوت چې کوم آیاتونه دي قرآن پاک کې، حدیث مبارکه دي، نو هغې تفصیل به هم انشاءالله بیانېږي. زمونږ د ختم نبوت چې کوم عقیده ده نو دا زده کړو او بیا د دې دعوت چې کوم دی خلکو ته هم ورکوو. نو دې لپاره ډېر ضروري ده چې موږ په دغه اجتماع کې انشاءالله شرکت وکړو او د دې اجتماع د حفاظت لپاره د الله پاک نه دعاګانې غواړو، او خپل چې کوم کور کې زنانه دي هغوی ته هم د ختم نبوت عقیده چې کوم دی هغه بیان کړو. اکثر زمونږ میندو خویندو د دې پته نشته، او زمونږ چې کوم وروستو راتلونکي نسلونه دي او هغوی په سکولونو کالجونو کې دي نو هغوی باندې دا خلک ډېر زیات محنت کوي. نو دې وجې نه موږ لا د ختم نبوت کورسونه دا هم په خپلو مالو کې پکار دي، او علماء کرام صاحبانو خدمت کې درخواست دی چې په میاشت کې یوه جمعه دا دې لپاره مختص کړي چې په دې باندې د ختم نبوت په موضوع باندې بیان کوي. یا د قرآن پاک چې کوم درس کېږي، نیمه ګنټه درس هغه کېږي، نو 20 منټه یې ترجمه کوي او 10 منټه یې عقیده ختم نبوت چې کوم دی خلکو ته بیانوي، چې زیات نه خلک چې کوم دی هغې ته د دې حساس مسلې او د دې عقیدې چې کوم دی پته ولګي. زه ډېر زیات مشکور یم، تاسو نه توقع لرم چې انشاءالله العزیز تاسو به سبا کښې د جمعې ورځ ده په خپلو بیانونو کې امامان صاحبان مستقل د ختم نبوت په موضوع باندې بیان وکړي، او بیا چې دنه خلکو د اجتماع دعوت ورکوي. ځای په ځای په بیرشکونس کې موږ ناظمانو له د چندې لپاره پیډونه ورکړي دي، یو پاڼه په 100 روپۍ ده، نو هغې کې معلم چې کوم دی نو تاسو حصه واخلئ او خپله حصه پکې وکړئ، او داسې اجتماع کې د شرکت کوشش هم وکړئ، او ټول خلکو ته دعوت ورکړئ چې انشاءالله زیات خلکو په دغه اجتماع کې شریک شي. د اجتماع انشاءالله لومړنی بیان چې دی هغه به د هفتې په ورځ باندې ماسپښین شروع کېږي که خیري، او بیا د اجتماع اختتامي دعا هغه به د اتوار په انشاءالله مازدیګر کېږي، چې دغه دورانیه ټول ته یادوي. او په اجتماع ګاه کې به انشاءالله د جمعې مونځ چې دی 12 بجې به بیان شروع کېږي، او په 1:30 بجې باندې انشاءالله جمعې مونځ کېږي. چې کوم ملګري داسې چې هغوی راتلی شي نو د جمعې د مونځ دپاره هم د راتلو انشاءالله کوشش وکړئ. جزاکم الله خیر. ناظم اعلیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل ټوپی.